10 11 بجو پورې چاته علم نه و، ځکه چې یاره په کور کې څوک ژوندی نو حرکت وکړي. نو څوک زمونږ ګاونډیان بله چاچي مې ده هغه تلې ده چې یاره زه د دې کاله کره څه کار مې و، په څه کار خپل کار ورغلی ده. نو هغوی چې پاته کړې ده چې څنګه کور ته ورغلي دي، نو دوی په دې حالات کې پراته وو چې یاره دا ماشومه هم مړه وه، د ابۍ هم مړه وه او د خور زمونږ هم وفات شوې وه. نو په مړ حالت کې دغه شوي دي، دوی ته میلاو شوي دي. هم دقه درې وو چې درې واړه مړه دي. بل دا ماشومه ته یوه ماشومه د 3 میاشتو په زانګو کې پاتې شوې ده، خو هغه دومره وه چې په زانګو کې وه. بل زه دا وایم چې لکه دا واقعه یا د سهار وختي ده یا د ماښام ده، ځکه چې دا یوه زنانه بار ته راوتې ده، بار ته راغلې ده، نو د پیالۍ راغستې دي د چای سو بندوبست پې کوو، نو دا پیالۍ ته ماتې کړي دي او په دغه ځای کې دا سر یې د 3 واړو د سرونه یې والي دي. نو دا مازغه چې دي دا د بار ته راوتې دي او 3 واړو د ښي سایډ والي دی. بجې موږ له بوکلین راغلی موږ کار کوو، موږ دا کلی په دې پسې وتو او دوی بار زمونږ نه ډېر بیت لري، ډېر بیت لري. بیا چې موږ خبر شو چې ما ته یې هلک راځغاښ هغې غږ وکړو چې هلکه باره زما ستا روندار مړه ده. ما څوک ده؟ وایي کابلۍ روندار مړه ده. ما بله وایي چې بله انګور یې مړه ده. ما څه شي؟ وایي چې څه ځناور وهل دي. نو شپه وار وره زموږ کورونه جدا جدا دي، موږ یو بل نه په جدا جدا دي. په هغې کې چې موږ ورالو چې موږ ورسېدو نو دا مړي پراته وروره. بیا دا ما دا یو راندار تله او د دې کور ته نږدې و، دا تله او دی چې راوتت کړو نو دی موږ ته موږ دې ځای د خولې نه خبر شو چې راشئ مړي شوي دي. موږ چې لاړو یاره مړي پراته وو، یو بهر پراته وه، بهر یو ځای د بوجیخانه ورته وایي. په بوجیخانه کې پراته وه، یو دننه په کور کې دننه بیلر لګول دی، و زموږ ځمکه یخه ده، په هغې کې ځان ته اور بل کړ دی او په دې ځای کې ناسته ده لمونځ کوي د بیلر خوا ته لګیا په جانماز نه. دې جانماز نه بیا داسې تله و، دیوال و، دیوال سره دا پراته وه او وړه جانې و هغه خوا ته پراته وه. او دا واقع چې مطلب دیو څنګه مړه دي سرونه به شته لا سرونه نه یا سرونه وهل دي ختم. یاره د دې دا به هېڅ پته نه ده، ځناور دی، ځناور خوړل دا نیمکر دي. کسانو یا 4 کسانو، یوه ماشومه د 4 میاشتو وړه وه، یوه چې کوم دی یوه داسې وړه غوندې جانوټ لکه دا ورکتې دی، یوه دا 2 زنانه چې کوم دی دا